واللبه حلق د مړی دا انتهایی حصہ او د مړی دا لاندنی حصہ د دې په دې میز کې به ذبح کوي پورا حلق کې ذبح کولی شي دلته او بهتره دا د مړی په دې میز باندې به چاړه راکاږي په دې میز کې راخو کې دا فائدہ ده چې دلته رګونه نږدې دي نو په یو پیره چاړه راخولو سره ټول رګونه کټ شي بل د حیوان په دې مړی کې څلور رګونه وي یو د خوراک رګ وي یو د ساه رګ وي او دوه د وینې رګونه وي نو چې څلور وانه کټ شي دا بهتر دی افضل دی او کو یو انسان دی هغه درې کټ کړل هم قرباني صحیح ده خو د درېونه کو کم کټ شو دوه کټ شو بیا ګوره قرباني نه صحیح کېږي د دې وجه نه ماهر سړي له بچاړه ورکې چې خطر کې سره ذبح وشي چې دته یقین پیدا شي چې او څلور وانه رګونه کټ شو یا کم از کم درې خو کټ شو دلته علماء یو مسله لیکلې ده کله چې ته ذبح کې نو حیوان نه به پورا سر د ذبح په وخت کې نه کټ کې دا عذاب ورکول دی حیوان سر به نه کټ کې دک شان د دې څلورو رګونو نه اخوا یو حصہ راځي ته وایي حرام مغز الته به هم چاړه نه راسي چې ستا یقین پیدا شو چې او رګونه کټ شو بس به پرېږده چې اوس ته وینه وځي او ساتي وځي چې کله ذبح وشوه د هغې نه پس به حیوان ښه پرېږدي چې وینه ترې وځي سات مکمل وځي ښه راحت چین سکون میلو شي مکمل د جسم نه د روح هغه اخري لمحات هم ادا شي د هغې نه پس به بیا د سرمن والا قصه شروع کې سرمن کوزول به شروع کې ورې دې کې زمونږ دا کسابان ملګري چې کوم دی ډېر زیات کوتاهي کوي چونکې یو ځای کې قرباني به کوي بل ځای کې ذبح کوي بل ځای کې کوي ټایمونه یې ورکړي نو دې سره ډېر ټایم نه ذبح وکړي حیوان نه لا پوره ساوت نه چې په سرمنه شروع کړي داسې کول مکروه دي تاسو په خپله ولاړ یې خو چېرته داسې عمل هغه کوي نو فوراً به منې کوئ چې صبر وکړه د هغې نه پس چې ته لاس هر څومره تیز خوځولی شو وخوځوه خو د ساه په ټایم کې به دا چل نه کړي دا اهم آداب دي کله چې جی ذبح وشوه د هغې نه پس د غوښې د تقسیمولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای كنت نهیتکم عن اکل لحوم الاضاحی فکلوا